मेरे आका ने शहादत की तमन्नाई की, इसलिए मैंने शहादत की दुआ मांगी है. ګرانو کتونکو حمزه کاکړ شهید په مزار باندې موجود یو. د هغه د ترونو بچي را سره موجود دي. او نن هغه فتنه الحوارې چې کومو خلکو دغه ماشومان دغه تنکي تنکي غوټۍ د حمزه کاکړ هغه چهره اوس هم زما په نظر کې ده 10 کالو شو د ښایست پې ختمه او بیا د هغوی د خاندان مطابق د قابلیت پې ختمه زبردسته باډي. او نن په اتمانزو کې د هغه په نوم باندې یو سکول خو هم شته، حمزه شهید های سکول سیکنډري های سکول، هغه خو هم شته دی. ګرانو کتونکو نن هم د تورنځوالو نه هیر نه دي، نن هم زموږ نه هیر نه دي، نن هم چارسدوال د دغه تورنځو نه دغه 3 جنازې اوچتې شوې وې، 3 واړه ډېر زبردست ښکلې ښکلې ماشومان وو. خو دغه فتنې دغه خلک چې زموږ په دې ملک کې بدامني خورئ او په دې ملک کې د میر جعفر او میر صادق کردار ادا کوي. او یاد درته راولم چې 126 دن در نه وه په دې صوبه کې تحریک انصاف حکومت و، سحر و دونو 14 دسمبر و دغه منحوسه ورځ، دغه توره ورځ چې نن په بیا د سیول نافرمانۍ اعلان کیږي او په دغه ورځ باندې زمونږ دغه تنکي تنکي غوټۍ هره مور در په در دغه نه وه، کپړې د لوپټه نه وه، پیزار نه و، منډه پلار رشته دار زمونږ په تورنځو یو ډېر لوی ماتم تیر شوی دی باباجي صاحب کلي. نو په دغه مزار موجود یو. نن د هغې خلکو نه دا تپوس کوو چې د خپل سیاست دپاره د خپلو مفاداتو لپاره د دغه کرسۍ دپاره چې تاسو کوم جنګ روان کړی دی مري پکې زمونږ دغه تنکي غوټۍ زمونږ سیکورټي فورسز دا د ستاسو د خپل دغه چې کوم دی نو نظر کیږي. مونږ سره دغه رونه موجود دي، خپله پېژنګلو را سره جعفر خان وایي زما منیب کاکړ نوم دی او تورنګزو اوسېدونکی یو د حمزه شهید تره زوی یم. یادېږي حمزه شهید ډېر زیات جي ډېر زیات بس هغه داسې یو ځوان و داسې یو ګل و چې بس هغه د هېرېدو نه دی. پسته به دې وسه کېده ډېره زیاتې جي ډېره هغې به اصل کې پېښور کې اوسېدلې. زه خو یونیورسټي کې وم او جي خو بس دوی راته وویل داسې دا دونه امید دا دغه زموږ نو بس مونږ خو دا خو زموږ یو ځوان دی به دی انشاءالله تیارېږي د پاکستان د خدمت دپاره. ډېر قابل و ډېر زیات انتهایي او زموږ مشران به د خوشحالي کېدل چې راغېدل دلته سره به مونږ سره ګپ شپ او دغه به کوو. نو بس مونږ انشاءالله په انتظار وو چې دی ورقري و بس نه هم کې مونږ د 3 کاله پس دونه ټیلنټډ او بالکل چې آرمي افسرانو به کمنټس پاس کړي چې انشاءالله دې نه پس بیا دې کیډټ کالج ته روان وو. نو هغې وی چې انشاءالله بس کیډټ دې ځای نه بوځي نو به دې به انشاءالله کمیشن افسر جوړېږي. نو بس مونږ ټولو مشرانو به په دې انتظار وو چې اوس به 2-3 کاله انشاءالله دلته پاتې دي ځوان تیارېږي انشاءالله دې د پاکستان خدمت لپاره یو فوجي افسر جوړېدو والا دی. خو بیا یکدم بس مونږ ټول د تره زامن دي ما مشر تر زوی دی په بینک کې دی ډیوټي کې مونږ ټول سکولونو کالجونو کې پېښور کې سبق وای یکدم بس په پاکستان پېښور کې افراتفري شو یاره په پیس اٹیک وشو. دا مونږ منل نه زمونږ ټول ذهن ته اوس حمزه راغی چې لکه حمزه ټولو منډې تړلې شروع کړې ټول بیا خواره وارو شو د مشر تر زوی د ټول خواره کړل لکه تل ته لاړ شه ته الارش ته لاړ شه ته کې ټي ایچ ته لاړ شه ته دغه ته لاړ شه د سی ایم ایچ ته لاړ شه ټول ګرځېدل را ګرځېدل خو بس نه سکول کې پته لګېده نه په هسپتالونو کې پته لګېده. بیا دی زما د مشر د تره زوی د دې پکې الارش ته تللی و چې دی هلته ورغی نو دی واډونو ماډونو کې وکتل نو واډونو کې پیدا نه شو دی والد صاحب خو به د سکول ګیټ خوله رانیولی و هغه بس اوس به دې ځای نه راوځي. بیا ده ته چې وویل یاره ته ورشه دی هغه کې وګوره دی کوم چې هغه ډیډ بوډیز پرتې وي تل لاړ شه هلته وګوره ده دا یقین نه کوو نه دا کیدی نه شي چې دا څنګه ځوان دی دی به زه هلته ګورم دا خو په دې دغه دې منلی نه. بیا مو ورته ویل دلته لاړ شه خیر دی ته وګوره دی چې ورغې هلته چې کوم ډیډ بوډیز پراته وو هغه ړومبې چې کوم کټ و هغه نه چې ده څادر اوچت کړه حمزه پکې نو بیا خو په دوم څه چلو شو به دی هم را پرېوته بیا خلکو د لاسه ملاسه ورکړو نو بیا دې چې لږ دغه شو نو بیا کال یې وکړو د والد صاحب ته د هغې کوثر نوم دی او ټولو د جیجي وایي زمونږ ټول ده ورته وایي کوثر جیجي تاسو راشئ بس حمزه دلته دی لږ زخمي دی او تاسو په حوصله راشئ بس. نو بیا
هغوی چې ورغللې لارې نو بس دیم جړلو او ټولو جړلو چې څونه حمزه مسلمانان څو وروڼه خویندې؟ د هغه دې صرف یو هلک و او د ده 2 خویندې دي. هغوی دې مشر و کشران یې د هغوی سکولونو کالجونو کې سبق وایي. پیس کی که نه؟ نو بس بیا خو هغوی خو اوس دغه ته وتې دي، سکول لیول نه وتې دي، یونیورسټي کالج کې دي، نو ای پی ایس نه فارغه شوي دي. حمزه وی چې آرمي کې به حمزه وي زه اوس ستاسو خاندان کې آرمي کې څوک؟ زمونږ خاندان کې شته، زمونږ یو بل د تره زوی دی شهباز نوم یې دی، اوس میجر دی، هغه هم په آرمي کې دی. زمونږ اصل کې ټول فیملی بیک ګراوند د آرمي دی. زمونږ نیکه هغه هم آرمي کې و، د نیکه ورور کرنل غلام خان هغه هم په آرمي کې و، زمونږ یو تره و میجر جمشید صاحب هغه بیا به دغه یاد حمزه. نو میجر جمشید صاحب شهید شوی و په 1971 کې. نو زمونږ فیملی بیک ګراوند ټول د آرمي نه دی. نو دغه دی لکه زمونږ د نیکه آرمي کې و، نو د حمزه چې به راغی نو د سره به ناست و ډېر خوښ و، نو د هغه هر څه چې به یې لیدله د هغه بیجونه و میډل و د هغه چې کوم هغه ټیم څه تماچه څه هغه سره آرمي ورته یې لاړ شي. امین هم خو برقرار ده که؟ ډېره ډېره ډېره. زه خو بس تاسو ورور مې سره ډیټیل خبرې وکړې جي او بس دغه ټولې خبرې وې. دې نه مخکې زه لاړم آی سی ایس بي ته تللی وم د 2018 کې. آی سی ایس بي کې لاړو، هغه 4 ورځې مې تېرې کړې په شارټ کورس باندې نیوي دپاره. نو بس هلته کې مې هغه ورځې تېرې کړې. نو دې راته دلته ډېره یادېده. ما وې دې هم دلته راغته او دلته منډې تړلې، مونږ چې څه کوله به همده کولې که نه. نو بس هغه هر څه راته یادېدل، خو بس هغه 4 ورځې مې تېرې کړې چې رالو، بس بیا ډایرکټ دله رالم. آی سی ایس بي نه چې رالم ډایرکټ دلته کېناستم. لکه ستا خواب مې پوره کړ او تا چې څه غوښتل هغه ځای پورې زه ورسېدم، خو بس مخکې منظوره نه وه، هغه بس ونه شو او بس دغه خبرې وې. نن ورځ باندې چوټي نشته، خاموشي د صوبایي حکومت دې دغه ته څه ګورې، لکه د دوی چې کوم انتقام یا د دوی په چوټۍ سره یا دوی په دغه سره نه حمزه څه کېږي. حمزه یو ډېره لویه مرتبه ترلاسه کړې ده. افسوس یاره جي د ډېره غټه د سانحې روز ده، نو په کار ده که نه چې دا چوټي منځلې شوې وه، ځکه چې د زمونږ د کوم نوي کول دی چې کم از کم دغه یاد خو دې ته وي که نه چې د هغې دپاره پروګرامونه وشي، د هغې دپاره دواګانې وشي، ختمونه وشي. نو داسې د سانحې روز چې په یو قوم تېره شي هغه یې رول نه وي په کار. اوس په کار و چې دوی نن ورځ باندې دوی دا وایي که نه خپل نوم والے چې یاره نن خو بس سول نافرمانۍ اعلان کو چې بس نور دغه مه کوئ، لکه نن په موږ باندې کم غم تېرېږي. ډېره مننه لفان شرفا صاحب ستاسو چې تاسو دونه راغلی زموږ پیغام کې شامل شوې. او زه به ده ووایم جي زما نوم جمال کاکړ دی او حمزه زما تره زوی دی، بلکل د بچو په شان او د وروڼو په شانتې هر څه د بالاتر دی. خو حکومت زه به ده ووایم چې حکومت په هر یو ټاپک باندې بلکل ناکامه شوی دی. که د مهنګایۍ دی او که د امن او امان صورت حال دی او که د هر څه دغه باندې دی، خو بس صرف هغوی ته خپلې عیاشۍ او خپل هغه مفاد چې دي هغه بس برابري، نور عوام هغوی سره څه فکر نشته. که هر یو پارټي ده، هر یو حکومت ته ورځي، نو دا اوس د ماشومانو یو ډېره لویه سانحه چې په ټوله دنیا لړزېدلې ده، بلکل د عراق په شانتې او کربلا په شانتې یو حادثه او سانحه تېره شوې ده. نو کم از کم دا یو ورځ چوټي چې ده دې باندې څه پاکستان څه نه کمېده، نه خرابېده، نه فقیر کېده. نن به مغه مور ورته ګوري چې حمزه ته به راځي. خو دا داسې ورځ تېره شوې ده چې یو په ما باندې د مور مرګ سخته تېره شوې وه د حمزه، چې صرف زه هلته هسپتال کې چې زه ورغلم پېښور کې علاج ته. دې نه مخکې سیمېش ته چې زه لاړم 101 ډېډ باډیز خو هلته پراته وو، ټول مې چک کړل، مې کتل حمزه پکې پته نه لګېده. چې علاج ته رالم یو ماشوم ګورم او دا یو وخت کې زه بلکل تنها یوازې کتم، خو چې هغه مې وکته نو چې کوم صورتحال و په ما نو هغه زه په الفاظو کې نشم بیانولی، قیامت. بیا چې ما وی چې خدای پاکه د والد صاحب ته څنګه د حکم چې راشه زوی دلته دی دې کې دغه کې زما بل یو تره مې راغی، پوخې مې راغی، هغوی بیا دا مشوره وکړه چې یاره دلته به ووایي چې راشه د حمزه دلته دی خو زخمي دی، ځان وروسته ګاډی ډرایوینګ به یې کو او بي پي مې دغه و چې راغی هغه بیا کومه حال کې چې کوم حالات شو نو هغه بیا موږ کنټرول نه بالاتر وو. هغه دوه نور څه نومونه وو؟ هغه یو ماشوم ننګیال نوم و، بل شمویل. 3 جنازې وې. 3 جنازې د تورمزو نه چې بلکل د تورمزو کې زه یم چې 400 نه تر تنګي پورې هر یو دا مقبره بلکل ډکه وځي ده. هره سترګه کې ژړا وه. ګرانو کتونکو دغه د حمزه شهید په مزار موجود، هغه د ترونو بجي نن یې په سترګو کې اوښکي د حمزه یادونه، هغه مور له الله پاک دې صبر ورکړي او دا ده چې د شهید
والدین چې کوم دی نو هغه ډېر اوچتې مرتبه والی نن چې کوم خلک په پاک آرمي پسې خبرې کوي نو هغوی دې راشي د دغه شهیدانو د ورثو سره دې میلاو شي د هغوی جذبې دې وګوري د هغوی ویژن او سوچ دې وګوري او هغوی دا هر څه په خپلو سترګو لیدلي دي هغوی د هغه ښېګڼې مو ګوري په چړۍ به ناست یمه او ته به نن په آرمي پسې خبرې کې اولته کې په خپله نه داروز مانځې نه کینی بس انتشار 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 نہ بل سے مطلب نہ دی میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو لوگ پاک آرمی کے خلاف بھگتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں यहाँ पे नंग्याल है यहाँ पे शमाल शहीद है यहाँ पे हमजा शहीद है ये जो मैं इस मज़ार पे खड़ी हूँ आज आई 410 से ये 3 शहदा की जनाजे उठाए गए हैं हर आंख अक्षपारता पूरा ज़िला उसी दिन और आज भी उस सदमे में है लेकिन इनसे पूछे कि अपने आर्मी से और अपने यही इदारे से कितना मोहब्बत रखता है अल्लाह इन शहीदों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और इनके वालिदैन और इनके ख़ानदान को सब्र दे